أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو عزتمندو مشرانو او زما نننۍ مسله چې دا نننۍ شو چې دا یو انتهایی اهمه خبره ده، نو ما دا غوښتل چې زه د خپل قام سره د خپل ولس سره او د خپل ورونو سره دا خبره شریک هم کما او د دې خبرې د ټول ولس خبرداری موشي. عزیزانو، یو مسله روانه ده زمونږ په ضلع کې، خو ډېرې مسلې دي، یا په ډویژن کې نور هم ډېرې مسلې دي، خو زمونږ په دې دیر کې د عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت کې د امیر حیدرخان اوتي صاحب په حکومت کې چې د پاکستان جوړېدو نه پس اته یونیورسټۍ او 10 یونیورسټیانې په دې پښتونخوا کې نورې جوړې شوې او زمونږ په صوبه خدای یو لوی رحم وکړو، نن په هر ضلع کې تقریبا یونیورسټي یا کیمپس موجود دی. یو سلسله روانه ده د 1300 ورځې وړاندې یو خبره کیږي چې دا زمونږ د مردان د عبدالولي خان یونیورسټۍ چې څه 3,900 سټاف دی، د هغې امپلایز دي، هغه راولیږي او دلته زمونږ د تیمرګرې په دې عبدالولي خان یونیورسټۍ کې چې دی هغه ځای کوي او هلته په مردان کې چې دی په مردان کې به بیا د هغې پوسټونو اګینسټ نوې برتي کېږي او نوي کسان به اخیستل کېږي او هغه ویکنسیز به هلته استعمالیږي. د مردان خلک زمونږ وروڼه دي، د ټول چې چرته هم پښتانه دي دا زمونږ وروڼه دي، د دیو باندې زمونږ هر څه سود دی. خو دا یو خبره کوو چې زمونږ په دیر کې د الله رحم دی، سکلډ خلک شته، هایلی کوالیفاید خلک شته، الیجیبل خلک شته. نو که د مردان کې چې دیو الریډي په نوکرو دي، الریډي په جابس دي او الریډي هلته دي، دا خلک په موږ پسې دلته راځي او دلته برتي کېږي، نو زمونږ د دې دیر او د دې ځای دا خلک چې کوم دی او دا سټوډنټان او دا ګریجویټس چې دي او دا ډاکټرس چې دي او دا پی ایچ ډي چې دي، دا به چېرته ځي. نو زه اوږده خبره نه کوم، ځکه چې خبره ډېره اوږده شي نو بیا به تاسو ته هم په ټایم ډېر لګي. صرف سرکار ته، حکومت ته یو واضح خبره کوم چې زمونږ د خیر خبره کوو نو مونږ ته وایي چې نګران حکومت ته او د نګران حکومت سره هېڅ اختیار نشته. خو په دې نګران حکومت کې دا چې څومره فیصلې رالې زمونږ د ډویژن خلاف، نو هره فیصله نګران حکومت رالیږي، راځي او مونږ باندې د اپلای کولو کوشش کوي او د امپلیمنټیشن کوشش کوي. نو مونږ دا خبره کوو چې که نګران حکومت سره د خیر کار نشته نو زمونږ نه د قلار شي، د شر دی هم نه کېږي. نوي پارلیمنټ او نوي اسمبلو ته د خبرې پرېږدي، بیا به په وخت خبرې کېږي. نو زه تاسو له هم خبرداری در کوم چې داسې یو هڅه روانه ده او حاکم وقت، حکومت وقت د پښتونخوا حکومت ته هم دا وایم چې د داسې قسمه اقداماتو نه د ګریز وکړي، د داسې قسمه اقداماتو نه د قلار شي، ځکه چې نګران حکومت د دې مسلو سره څه کار نشته. مردان والم زمونږ وروڼه دي، هغوی دې په خپل ځای نوکري کوي او دلته چې څومره سټاف دی، څومره خلک دی، الیجیبل خلک شته، انشاءالله دا به ورته مونږ دلته ورکو. دلته خلک شته ښه په میرټ دی والي، ښه ټرانسپیرنسي دی وکړي، ښه په ښکاره دی والي، ښه کلیر کار دی وکړي. خو دلته د دې خلکو حق دی، لکه څنګه چې مونږ د خپلې خاورې خپل اختیار خبره کوو، نو په دیر کې چې کوم دی بیا مونږ د خپلې خاورې خپل اختیار دی دې دیرو جوړه ورکړي چې دا خلک چې کوم دی دلته دا نوکران شي او دلته د خلکو ته نوکرۍ میلاو شي. زما په خیال چې دا زمونږ یو ډېره معصومه مطالبه ده او دا زمونږ حق دی. خو که بالفرض بالکل مونږ څوک دې ځای ته رسوي چې هغه مونږ له دا خپل بنیادي حق چې زمونږ حق دی د دې نه هم محرومه پاتې کوي، نو بیا زمونږ سره ټولې لارې بیا ازادې دي. بیا که دا ولس راپاسي، دا قوم راپاسي او څه داسې ګامونه پورته کوي یا څه داسې اقدامات کوي، نو بیا به دیو ته ګناه نه وي. بیا به مطلب دا چې بیا به د دې ټوله ذمهواري چې دي دا به د دې سرکار